علیکم عزتمن نوی او تازه خبر چې د نن یو څو ورځې مخکې د چارسدي په سیمه کې د یوې ماشومې سره جنسي زیاتی شوی او هغه ملزم ته به سیام پانسي ورکړل کېږي. عزتمنو چې په کوم ځای کې ورته پانسي ورکړل کېږي زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم څوک چې زموږ په دې چینل کې نوي وي حتما دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. چې ته څنګه د چارسدي په سیمه کې د یوې ماشومې سره جنسي زیاتی شوی او د هغې نه بعد یې بیا قتل کړې وه او د قتل نه بعد یې په پټو کې دغه شانتې پوښې وه. د هغې نه بعد بیا پولیسو تفتیش ونیو او هغه ملزم یې ګرفتار کړو. خو تر اوسه پورې خلکو ویلې چې لال احمد یعنې د دغې ماشومې قاتل ملزم نه دی. دوباره پولیسو هغه کس پرېښودلو او تفتیش کې شروع، خو د هغوی لا تر اوسه پورې بل ملزم په ګوتو باندې ورنغړل او دوباره یې بیا لال احمد ته لاس واچولو چې لال احمد یې ووهلو او ویل ټکولو. لال احمد د هغې نه بعد په خپله باندې خبرې شروع کړلې او وویلې چې بالکل دا ما کړې وه، په ما باندې شیطان زورور شوی. زه مجبوره شوم چې ما دا د دې ځای نه اوچته کړله او د پېښور سیمې ته یوې دښتې خلاقې ته مې بوتلله. هلته کې مې ورسره غلط کار وکړو، خو د دغې د وجې نه مې مړه کړه چې ما ویل چې دا به اوس کور ته ځي او کور کې به خل ووایي. چې قتل مې کړه هغه قضیې کې مې په ځای باندې کېښودله. زه ترې نه روان شوم او 3 ورځې کور ته رانغلم. پېښور په اجي کې هم اډه کې مې 3 شپې وکړې. هغې نه بعد کلي ته راغلم چې کلي ته راغلم د ټولو خلکو نه د وینې ټسټونه اخیستل کېده. دې کې ما هم د وینې ټسټ واخیستلو شو. هغه وینې ټسټ کې تقریبا 14 ګنټې ټیم و چې 14 ګنټو دننه زما ټسټونه پکې راغلل. په هغې کې زه قاتل حساب شوم. زه بیا پولیسو بوتلم او ما ځان مکمل لیونی احساس کو او ما څه نه ویلې. خو چې اخر یې ویې ټکوم او ویې والم نو ټول هر څه ما په خپله باندې بیا ومنل. نو دا به نن سبا په چارسدي چوک کې به سیام پانسي شي. زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ، ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.